رضيت بالله رب وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتهائی معزز و مکرم ناظرین و سامعین نن 6 مارچ 2020 زه تقریبا اوس ماسخوتن ناوخته ټایم کې کور ته راورسېدم د 2 هفتو نه مسلسل په سفر وم د مدارسو د پروګراماتو په حوالې سره مختلفو وضلو کې مصروف وم د دوران کې مختلفو ملګرو ماته یو کلیپ را لیږو چې هغه د سوشل میډیا باندې بعضې کسان هغه خورئ او د هغې ته یو رنګ ورکوي او یو پروپیګنډه کوي دغه کلیپ د کمې زمانې دی تقریبا 2014 یا 15 دی زه به د هغې تفصیل کوم انشاءالله العزیز خو د دې نه مخکې 2-3 خبرو وضاحت به زه وکړم مختصرو الفاظو کې اول نمبر دا متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه سره زما په عقایدو کې هیڅ قسم اختلاف نشته دی کم اغم د علماء دیوبند د عقایدو ترجمانی کوي او د هغې دفاع کوي د خپل وس مطابق زمونږ نوجوانان احنام ملګري الحمدلله مونږ د خپل وس او د خپل طاقت پورې چې څومره زمونږ وس دی د علماء دیوبند د عقایدو نظریاتو پرچار او د هغې تحفظ او دفاع کوو د خپل وس مطابق الحمدلله دویم نمبر پنځپریان د دغه خبرو نه دا تاثر خلکو ته ورکول غواړي چې زما د دغه خبرو نه چې یاره د ګومن صاحب او د زما په حوالې سره وایي چې د دیو په منځ کې د اختلاف وجه هم دغه 16 فروری مناظره چې کوم څو کاله مخکې د پنځپیریانو سره طی شوې وه هغه ګرځېدلې ده اول خو دا خبره غلطه ده ځکه کوم چې د 16 فروری د مناظرې حقیقت دی نو ښکاره خبره دا ده زما دغه کلیپ نه دا خبره راغستې ردی چې دی وایي چې مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم العالیه مناظر نه دی نو یقینا مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ته الله رب العالمین یو جبه ورکړې ده لوی متکلم دی یو مشکل خبره په اسان انداز سره هغه پیش کی او یقینا بعضې د نظم په حوالې سره بعضې امور موږ د هغه نه زده کړي دي د مسلکي کار په حوالې سره خو البته داره د وخت نه زموږ نیټورک د نوجوانان احناب په نوم باندې را روان و د هغوی نیټورک د اتحاد اهل سنت والجماعت په نوم باندې و زموږ خپله پالیسي و د هغوی خپله پالیسي و طریقه کار و دغه که د دې خبرې تصدیق دیو نه کوي نو دغه موږ په ریکارډ باندې ثبوت پیش کولی شو تقریبا 2010-11 نه راواخله زمونږ د نوجوانانو احناب په نوم باندې دلته مستقل پروګرامات هم شوي دي جلسې هم شوي دي هر کال پکې موږ مختلف علما مدعو کړي دي نو د هغه وخت نه زمونږ نیټورک د نوجوانانو احناب په نوم باندې کار کوو بیا دویمه خبره ده د پالیسۍ اختلاف زمونږ او د هغوی په منځ کې موجود و نه خو د 16 فروری مناظره زمونږ د دغه پالیسۍ اختلاف سبب ګرځېدلی ده او نه بل څه خبره البته د هغوی اوله کې خواهش و ده چې موږ په یو نوم سره کار وکړو خو زمونږ خپل موقف هغه وخت نه دا و چې موږ دلته خیبر پښتونخوا کې کار کوو نو موږ د دې حالاتو مد نظر موږ به خپلې پالیسۍ تحت کار کوو دلته به موږ خپلې پالیسیانې وضع کوو د هغې مطابق به کار چلو او دلته د خیبر پښتونخوا کوم مشایخ چې دي د هغوی په سرپرستۍ او نګرانۍ کې به زموږ نیټورک چلیږي نو سبب د اختلاف زموږ هغه و او د هغه وخت نه دغه د پالیسۍ اختلاف را روانو باقي د عقایدو حوالې سره نه مخکې زموږ اختلاف و نه اوس زموږ اختلاف شته دی دریم نمبر د 16 فروری مناظره نو هغه ټولو دنیا کتلې وه چې موږ یو مجلس د دیو سره وشو دیو له خپله عقیده نه ورتله دیو بار بار دا خبره کوي چې د 20 لک روپۍ منلې وي 25 لک روپۍ منلې وي هغه دې موږ ته حواله کړي نو دا کم پنځپریان چې دا خبره کوي دیو ما سره مخامخ کوي یا دیو له طلاق ورکه هم د سمیع الحق پېښوري په مسجد کې ما دیو ته وویله په دې ځای باندې تاسو خپله عقیده چې کوم ستاسو کتابونو کې لیکده تاسو هغه ولیکئ قسم دی دیو ته خپله عقیده نه ورتله ما ورته ویل په دې ځای تاسو خپله عقیده ولیکئ 20 لاک انعام ما نه واخلئ دیو په هغه ځای کې خپله عقیده نه ورتله خولې یې زړې ونیوې باقي بیا چې په بل مجلس زمونږ دغه پېښور کې وشو چې سمیع الحق پنځپیري پکې کنزل کم کړی و ریکارډ باندې ویډیو
نو هغه کې دیو په خپل باندې مناظره ختمه کړله د هغې نه پس د 16 فروری مناظره دیو خپله ختمه کړله د دیو کس پاسیرو دواړه طرف نه نمایندګان یې ودرول ختمه کړله دیو جلسه وکړله په جواب کې بس موږ هم پېښور کې په دغه ورځو کې جلسه وکړله نوجوانان نه په الحمدلله دریم کر مناظرې خبرې مناظره زمونږ تاسو سره څو پیرې شوې ده نو هغه 1 اگست 2015 په ټولو پنځپیریانو ته یاد انشاءالله غ تاریخ ګډ چې کوم دیو تیر کړی وو د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په مناظره کې چې مفتی مجتبی امیر صاحب پکې ناسو دیو طرف نه نور د دیو مولیان ناسو مناظرین ناسو او به زموږ سره دسخطونه هم کړي دي دیو دی الله حاضر ناظر وګڼي په خپل زړونو د لاس کې دا دی وای چې اے ردینه پس دیو دا طاقت لري زموږ سره د مناظرې میدان کې کینی او ردینه پس تاسو موږ څومره راخ کله چې راځي پنځپیر ته درځو را سره کینی نو که بیا دې شوق کې یو ځل بیا وایه که نه راځئ کینی حتی چې ستاسو د خضر حیاته پورې ستاسو د نورو پنجابیانو پورې پښتنو پورې توصیف درله ما راخ کو ما په اولو ورځو کې ملګرو ته ویل مای که په خضر حیات نه واخله توصیفه پورې د نورو پورې مای که په مرۍ کې پړی واچو انشاءالله العزیز دیو دا جرأت نشي کولی زموږ مخې ته مناظرې ته کینی ذکر حیات النبی صلی الله علیه وسلم په مناظرې سره چې دیو ته کوم سبق ملاو شوی دی انشاءالله دیو به بچو ته لیکل ورکړي زموږ سره بیا مناظرې ته کینی انشاءالله العزیز نو دا خو خبرې چې الله مناظره کې دیږي کوي غریبانو له بل چې ورځي نه مړه که د نر بچی راځه سینه وډه به زما غونته کې دغه پنځپیر ته مې راوغواړه دا من ذمهداري راکړه که در نه رغلم نوم راله بدل که که نه یا راشه دې پېښور ته ستا ځګونه شته زما ځګونه شته کښېنه را سره نر بچی په خپل عقیده باندې مطمئن څوک ملا در پکې نشته چې را سره کښېنوئ ستاسو خضر حیات له مونږ هغه منډې ورتلې توصیف لم شرم هم نه ورځي توصیف پس وایي زه به د سره مناظره کوم خو شرط به مې دی چې مولا فضل الرحمن صاحب نه لیکل راوړي شرم خو لږ وکړئ شرم چې د خپل پنځپیریان هم در باندې پوهې دي نور خان دي در پسې د الله بندګانو بیا بله خبره ده دغه آډیو چې کومه زما چلیږي اصل خبره دا وه دا اختلاف زموږ د 2011 نه روانو بعضې د هغوی مجالسو کې په دغه ورځو کې اختلاف تازه و د دیو مجالسو کې هم بعضې خبرې کېدې د هغوی اډیوګانې مونږ ته را رسېدلې وې زموږ مجالسو کې به هم دغسې قسمه خبرې کېدې اوس دا زموږ د یو مجلس خبره و په هغې کې ما دغسې قسمه خبرې کوي چې مولوي لزګومن صاحب خطیب دی متکلم دی هغه مناظر نه دی اوس اورېدې دغسې مطلب دی زه وایم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولانا لوی فقیه دی خو هغه مناظر نه دی نو ای دا زما خبره به څوک په دې باندې څه باته حمل کوي چې هغه شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولانا دغه علمیت نفي کوم دغه فقاهت نفي کوم یقینا دا به هغه حماقت او قمقلتوب وي نو د دغه آډیو حقیقت هغه و چې دا دغسې یو مجلس خبرې وي چې د دیو د بعضو ملګرو د ذمهدارانو مونږ ته راغلی بیا هغوی ته پته ده چې په هغه ورځ کې مونږ ته هغوی راغله هغه ورځو کې او مونږ ته عذر معذرت وکړو چې دا چا منافقت کړی دی نو دا هم د هغه تازه ورځو د اختلاف د ورځو هغه چې زمونږ د پالیسۍ اختلاف و بیا زمونږ نیټورک کې جدا شوې د هغه ورځو او کم چې مونږ د باطل خلاف مخکې م یو وو وسم یو د دې نه پس تقریبا 3 کاله مخکې ملګرو ته به یاد وي دلته اجکیم کې خبره جوړه شو ګومن صاحب بیان نو کو لاړه دیو قاری جمال صاحب هغې ما ته ټلیفون وکړو هلته زه ورغلی مناظرې میدان ته حاضر شوی یم دلته پیر کمال شاه صاحب د ملازو طرف ته هم په دغه ورځو کې ګومن صاحب دغلته راغی دغلته مناظرې خبره جوړه شو ما پسې راغله زه ورته ورغلم بیا د دې نه وروسته په ګومن صاحب باندې بعضې خلکو تهمتونه الزامونه چې ولګول زما آډیو کلیپونه په اردو پښتو کې موجود دي وضاحتي چې دغه باطل پروپیګنډه ده په دې طریقې سره لګیا دي نور زه اوس هم دا خبره کوم د پالیسۍ اختلاف زما د ګومن صاحب سره مخکې مو اوس هم شته دی د هغوی خپله پالیسي طریقه کار دی زموږ خپله پالیسي طریقه کار دی مونږ د هغوی د پالیسۍ نه وي پابند هغوی زموږ د پالیسۍ نه دي پابند باقي دا خبره شوه چې کله کله مذهب مسلک اختلاف راځي قسم دی زه به د ټولو نه اول د مولانا الیاس ګومن صاحب سپاهي یم زه به د هغه خادم یم زه به نوکر یم د پنځپیریانو خلاف به اولني سب کې زه ولاړ یم انشاءالله العزیز نو دې ته دغسې رنګ ورکول چې د دې غریبانو سره نور څه پاتې نه شو د منافقانو کار دی بس یو څیز راوباسه بل څیز راوباسه بل نو په دې باندې نه کېږي که غیرت در پکې راځي مخامخ کښېنئ خبره را سره وکړئ بحث را سره وکړئ په دلایلو سره او کومو منافقانو دا کار کړی زه هغه ټول پېژنم وخت به راشي ښکاره به شي انشاءالله دا هغه منافقان دي چې کله اهل بدعتو ته لاس ورکړي هغه بریلیان حضرات راونیسي د هغې په ذریعې سره په هغې نه کامیابېږي بله طریقه
کله وایي مولانا قاسم نانوتری مولا د مرګ منکر و کله څه قسمه پته نه لګي چې دا په کومه دنیا کې اوسېږي. الحمدلله مونږ مطمئن په خپل مذهب عقیده په دلایلو باندې باطل ته مخکې سینه ډبولې وه د ښځو غوندې کار هم نه دی کړی. اوس هم ورته یو ځل بیا ډبو که د نر بچي میدان ته راوځئ. باقي مولانا ګومن صاحب دامت برکاتو هم هغه سره د پالیسۍ اختلاف زما مخکې مو اوس هم دی. د هغوی خپل طریقه کار دی زموږ خپل طریقه کار دی. د هغوی خپل نظم دی زموږ خپل نظم دی. باقي د هغه 2014-15 ورځو کلیپونه راویستل هغه د نجي محفل بعضې خبرې د هغې له غلط رنګ ورکول د هغې غلط مطلب اخیستل. نو یقینا باقي یوه خبره بله پنځپیریان په دې حوالې سره کوي چې زما په حواله چې دی وایي چې موږ هلته کېناستو دا دي او دا دي خو د دقې د سنبدال د اجلاس نه پس موږ تاسو ته درغلي یو در سره شرایطو طی کولو دپاره تاسو شرایطو ته نه وی جوړ. ما خو درته ویلي وو چې که تاسو یو ځل عقیده ولیکئ شرایط طی کړئ مولانا ګومن صاحب درته زه راولم که مې راوستو 20 लाख روپۍ زما نه انعام واخلئ جرم رانه واخلئ خو تاسو نه و تیار شوي خبره هم ختمه کړې وه. بله دا خبره بهرحال زړې خبرې زه دې ورته وایم که د نر بچي راځئ میدان خلک چې دلایل ویلی شي هغې بیا ګومن صاحب سره کې ویلی شي ما سره هم ویلی شي راځئ راولئ کوم ملا در پکې د سړي بچی هغې ته په خپل دلایلو اطمینان حاصلي بسم الله وکړئ میدان ته راشئ. حل من مبارز څوک مبارز در پکې دی څوک در پکې د علمي میدان شهسوار در پکې وي د مناظرې د میدان ته راشئ بسم الله وکړئ انشاءالله دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءالله. باقي دغه د ښځو خبرې دي منافقانو کار دی منافقت دی. الله رب العالمین دې موږ د دغه قسم مکرونو نه او د دغه قسمه طریقو نه وساتي. موږ د باطل مقابله مخکې په میدان کړې د اوس هم کوو آینده به کوو انشاءالله العزیز. الله دې موږ د باطل د هر قسم وسوسو د هغوی له شرورو نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب